د سوره احقاف اخیری رکوع ده. په دې کې الله پاک د جناتو د ایمان هغه تذکره کوي. د دې نه مخکې هغه د کافرانو هغه د سرکشۍ تذکره وه او د هغې په الټ باندې اوس د پیریانو هغه د ایمان تذکره کوي. په دې کې هغه یو خبرې طرف ته هغه اشاره کوي چې ګوره جن یعنی پیری د ده ماده چې دی نه هغه د اور نه ده او د ده نه ماده کې چې دی نه هغه فطرتن سرکشي ښودلی شي. او ګوره ابلیس چې کله هغه تکبر کوو نو هغه څه وي وایي زه د اور نه پیدا یم او په اور کې چې دی نه هغه اوچتوالی دی دی اوچتېږي. دی چې کله بل کړی شي نو دی دنګېږي څومره چې تېزېږي نو دی اوچتېږي. او دا خاوره داسې یو څیز دی چې په ده کې هغه عجزي ده، په ده باندې خلک پرېږدي عجزه. نو په دې خاورې هغه صفت عجزي ده او د اور صفت هغه سرکشي ده. نو مخکې د انسان د سرکشۍ ذکر وشو چې د ایمان نه راوړي. اوس ګوره وایي انسان د ده ماده هغه د خاورې نه یعنې فطرتن په ده کې هغه د سرکشۍ ماده نشته دی او د دې پیریانو په ماده کې چې دی نه هغه اور دی سرکشي ده فطرتن هغه سرکشي دي. خو بیا هم د دې پیریانو یو جماعت دی هغوی په نبي علیه السلام باندې ایمان راوړی دی او ګوره دغه انسانان د مخکې له هغو تذکره وشوله چې د هغو فطرت سرکشي نه ده او بیا هم هغوی ایمان نه راوړي او سرکشي چې دی نه هغه کوي. نو دا څومره د افسوس هغه خبره ده. نو مخکې هغه د انسانانو هغه تذکره وشوله چې د ایمان ولې نه راوړي. اوس دلته د پیریانو تذکره کوي چې ګوره دا فطرتن سرکشه قوم دی او هغوی بیا هم ایمان راوړی دی په نبي علیه السلام باندې او یوازې ایمان راوړل نو څنګه چې ایمان راوړو د هغې سره د داعیان هم جوړ شول، دعوت ورکوونکي هغه هم جوړ شول. د نبي علیه السلام باندې څنګه ایمان راوړو خپل قوم ته لاړل هلته چې دی خپل قوم ته هغه دعوت ورکړو. د دغې څیز نوم چې دی نه هغه تبلیغ دی. د تبلیغ چې دی نه هغه ښکرونه نه وي همدغې ته ویلی شي چې کومه خبره دې واورېدله او پوهه شوې نو په نیک نیت په صحیح نیت باندې هغه ته چې دی نه هغه بل ته ورسېده. دغې نوم تبلیغ دی. تبلیغ نور ښکرونه نه وي. دغه پیریان نبي علیه السلام کلام یې واورېد نو ایمان یې پرې راوړو لاړل خپل قوم ته او دعوت ورکړو. مخکې آیتونو کې هغه راځي تاسو اوس نو الله پاک فرمایي وإذ صرفنا إلیک او په هغه وخت کې چې موږ راواړول تا ته نفرا یو ټولګی من الجن د پیریانو نه یستمعون القرآن چې دی اورېدو قرآن. دغه پیریان دا په مقام نخله کې نبي علیه السلام د سهار لمونځ کوو. شپږ اووه جناتو او دا د نصیبین مقام د یعنې د دې خپل ځای چې ونه هغه نصیبین و دي ګرځېدو دې د څه په تلاش کې ګرځېدو. کله چې د نبي علیه السلام بعثت شو نو د نبي علیه السلام د بعثت نه مخکې دا جنات دي به چې دی نه هغه یو جن به داسې ودرېدو بل به د هغه په اوږو باندې ودرېدو بل د هغه په اوږو باندې داسې چې دی نه هغه به رسېدل او اسمانونو ته به ورسېدل. په اسمانونو کې به فرشتو به اپس کې هغه خبرې کولې. هغوی ته به څه ډیوټیانې حواله شوې د الله پاک د طرف نه هغوی به د هغې په باره کې بحث کوو چې دا کار به داسې کېږي دا به داسې کېږي اپس کې به هغه بحث کوو. هغه خبرې به چې دی نه هغه جنات واورېدې بیا به راکوز شول په ځمکه باندې به کاهنان نجومیان چې ورته وایي دا پالونه چې ګوري لاسونه ګوري لاسو ګوري هلکه ستا کرښه پلانکې چې دتلې پلانکې چې دتلې ده دومره به ودونه کوې دومره به د عمر یې پلانکې بیماري به تا ته په پلانکې وخت کې راځي دا لاسونه ورله ګوري. نبي علیه السلام فرمایي څوک چې د یو نجومي خوا ته لاړو دا پال چې ګوري او د بیا خپل پال وغیره وکتلو نو دا دواړه چې دی نه هغه ملعون دي. دا کتونکی او چا چې په وکتو دا دواړه هغه ملعون دي. نو دغه پالونو والا په دې پسې به هغه راغلل نجومیانو پسې دا شیطانان دا جنات د دې سره به یې تعلق و او هغه خبرې به ورته وکړې نو بیا به یې ویې هلکه سبا به داسې چل کېږي بله ورځ به داسې چل کېږي پلانکې کار به داسې کېږي پلانکې به داسې کېږي
دا به هغه خبرو کوم چې بدینا جنات او اسمانونو د فرشتو نه اورېدل خدا د نبی علیہ السلام نه مخکې خبرې کله چې د نبی علیہ السلام بعثت شو نو الله پاک د اسمان حفاظت وکړو په شهاب ثاقب سره نور زین کوم د دې تذکرہ هغه قرآن مجید کې ځای په ځای اخر کې شهاب ثاقب کله چې مدا پر جنات هغه وخت د یو بل په وګو باندې نو دغه شهاب ثاقب راغی او دغه جنات په هغه وښتل نو بل چې کوم پیرو هغه به ولګېدو هغه به وسوځېدو نو دا سلسله هغه شروع شو خو دا غینه بعد یو داسې یو دغه الله پاک انسانان باندې امتحان راولي نو په تور د امتحان دغه جنات چې دنه هغه برام سنه خبره واوري د چې کله ولګي نو د چې کله مړ کېږي نو معمولی سلګه خبره دا ورېدلی په دې مرګ کې چې دنه هغه د بل ته وي هغه بل ته وي هغه راشي نن هم چې دنه هغه نجوميات هغه خبر هغه جنات وي هغه خبر انتهایی نیمګړی مخکې خو پوره خبر انتهایی نیمګړی خبره هغه نیمګړی خبره دین نجوميات ته هغه راورسي او دې بس بیا چې دنه هغه نور خبره د ځان جوړوي او هغه خلکو ته بیا بیانې نو چې بسلو خبرو کې یو خبره هغه رښتیا شي خلک یې ګوري ځکه سړی زبرګ دی هغه چې دنه هغه خبرې کوي د شغل غیب خبرې هلکه د غیب خبر علم چې دنه هغه صرف او صرف الله باندې بهرحال دغه سلسله چې دنه هغه شروع شو دغه جنات هغه وشته لګېدل شهاب ثاقب تاسو به یې اکثر چې دنه هغه د استوره د سلاک شي اسمان کې دغه سلسله چې کله شروع شو نو دا جنات بیا ګرځېدل سورې جن کې به تفصیل لا شیخانو سپارو کې دا شپږشتمه سپاره را یو کم د شمه سپاره کې سورې جن مستقل صورت دی باندې وایي په هغه کې دا پوره تفصیل اگراش جنات ګرځېدل چې سواقعه را په خشوي د په وخت د زمکا چې دا شهاب ثاقب دا شغله ولې وشتلېږي دي ګرځېدل ډېر مده دي ګرځېدل نو ډیر موده پس چې هغه دي ګرځېدل نبی علیہ السلام یو ورځ د یو سفر نه واپس کېږي د سهار مونځ کوي په مقام نخله کې نبی علیہ السلام مونځ کوي دا جنات چې دنه هغه راغلل او د نبی علیہ السلام تلاوت یې واورېد نو روایت کې راځي چې نبی علیہ السلام په دغه وخت کې د دې سره ملاقات نه لري او نور واقعاتو کې نبی علیہ السلام د دې سره د نور جناتو سره ملاقاتونه شوي دي نبی علیہ السلام په باقاعده تللی دی دعوت ولا هم ورکړی دی او یو صحابي سره تل راغلي دایره چا کړی چې موږ ته دینه اخوانه چې نبی رسول الله بیا اخو ته د دعوت ورکړی د جناتو ته او صحابي بیا واقعیا ویل هغه سورې جن کې شاید هغه واقعیات راوړو چې پنځه شپږ ځای واقعیات دي او دلته چې کوم واقعیت نبی رسول الله د جنات لیدلې نو نبی رسول الله مونږ کوو د جنات راغلي دي چې نه هغه بلاو نبی رسول الله ته یو ونی چې نه هغه خبر ورونه خبره ورته چې جنات راغلي او بیا نبی علیہ السلام ته د وحی په ذریعه سره پوره تفصیل هغه معلوم شو چې جنات راغلي او ایمان راوړو او بیا خپل قوم ته لاړل هغه دعوت چې دی نو دغه واقعیت چې دی هغه ذکر کېږي نو جنات ګرځېدل چې دا شهاب ثاقب ولې کېږي نو کله چې دا تلاوت واوري د نبی علیہ السلام نو سورې جن کې تفصیل له یو بل ته وی چې خاموش شي یو بل ته خاموش شي په وګي کې خو دا غیدا باغی ځان کو ایمان راوړو او بیا خپل قوم ته لاړل دعوت یې هغه وإذ صرفنا بعضهم كي تمكر عوار ولا إليك تعالى نفرا يقول من الجن لبرياننا يستمعون القرآن أو يدون القرآن نبي الإسلام مسكون ساعة أو دي القرآن تبغي فوقي فلما حضروه بس هركل شدي حاضر شو أني تقالوا نويدي أمسكوا جب شيء يقول في جب شيء خاموش مونږ بس ګرځېدو هغه مونږ بیا مونږ فلما قضي بس هركل شدي پورا کړی شو یعنی دا تلاوت پورا شو دا موس د نبی علیہ السلام هغه پوره شو د تلاوت واورېدو د ایمان راوړو ولو دی وګرځېدل الی قومهم قوم بل منذرین يرون کی دی ایمان راوړو خپل قوم ته روان شول په داسې حالت کې چې دی يرون کی مطلب د خپل قوم يرو د عذاب نه که تاسو ایمان را نه وړو تاسو باندې به عذاب راشي هغه دعوت هغه خبرې هغه ذکر کړي چې خپل قوم ته په څه طریقه دعوت ورکړی قالوا نويدي يا قومنا ايزم قوما إنا سمعنا بشكم قوارد دوت جنات خبر لا بحر دخل إنا سمعنا بشكم قوارد كتابا يو كتاب تلاوت كدول من قوارد أنزل من بعد موسى تنزل رشاد أستاذ موسى عليه السلام
موسی علیه السلام نو وروسته دا یو کتاب نازل شوی دی موږ د دې تلاوت چې دی نه هغه واورېدو او داسې کتاب دی مصدقا تصدیق کوونکی دی لما بین یدیه وړاندې د دې نه چې څه دي یعنې د موسی علیه السلام کتاب دی د عیسی علیه السلام کتاب دی نور څومره صحیفې دي کتابونه دي دا په ټولو تصدیق کوي چې واقعي دا د الله پاک د طرف نه هغه نازل شوي دي یهدي الی الحق هدایت کوي حق طرف ته حق لارې طرف ته هغه لاره ښایي هدایت کوي رهنمایي کوي و الی طریق مستقیم او نیغې لارې طرف ته یا قومنا ای زمون قومه عجیبوا داعی الله قبول کوي دعوت د الله پاک و آمنوا به او ایمان راوړئ په دې باندې خپل قوم ته دعوت وکړئ نو بدله بس شي چې تاسو ایمان راوړئ یغفر لکم من ذنوبکم نو بخښنه به وکړي تاسو ته د ګناهونو ستاسو ویجرکم او بدله به درکړي تاسو ته ویجرکم او خلاص به کړي تاسو من عذاب علیم د دردناک عذاب نه د عذاب نه به درته خلاصې درکړي ګناهونه به یې معاف کړي او مغفرت به چې دله هغه ستاسو نصیب شي خپل قوم ته یې داسې دعوت او که بالفرض څوک ایمان رانوړي په تاسو کې ومن لا يجب او څوک چې قبول نکړي داعي الله دعوت د الله پاک فليس بمعجز في الارض نو پس نه دی عجز کوونکی په ځمکه کې بچ کېدونکی په ځمکه کې وليس له او نه به د ده لپاره من دونه علاوه د الله پاک اولیاء څوک دوست څوک بچ کوونکی څوک مددګار به د ده د الله پاک د عذاب نه هغه نه وي چې د الله خلاص کړي اولئک او دغه کسان فی ضلال مبین په واضح ګمراهۍ کې دي او دې لړ به چې د هغه سخت عذاب ونیسي نو ایمان راوړئ دا به ستاسو د مغفرت هغه ذریعه که ایمان یې ورانوړو سخت عذاب به هغه تاسو ته راشي او داسې عذاب به وي چې د دغې عذاب نه به صرف تاسو الله پاک خلاصولی شي د الله پاک د علاوه به څوک نشي خلاصولی او الله پاک به ځکه نه خلاصوي تاسو د الله پاک دعوت نه دی قبول کړی اولم یرو آیا دې نه ګوري دلته اوس الله پاک یو نتیجه ذکر کوي چې ګوره د انسانانو ایمان رانوړو د جناتو ایمان راوړو نو دا انسانان ولې غور نه کوي اولم یرو آیا دې نه ګوري ان الله چې بېشک الله پاک الذي هغه ذات دی خلق السماوات والارض چې پیدا کړي د ځمکه او اسمانونه ولم یعی بخلقهن او نه دی ستړی شوی د دې په پیدایش باندې د ځمکه اسمان ته وګورئ څومره چې دی نه هغه لوی اسمان ځمکه څومره وسعت دی په دې کې د دې په پیدایش باندې الله پاک ستړی شوی نه دی بقادر قادر دی علی ان یحیی الموتى په دې چې ژوندي کې مړي تاسو په دې کې شک کوئ چې مونږ خو مړه شو د دنیا دغه ژوند دی ختم شو دوباره به نه راپورته کېږو او خبره چې دی نه هغه ختمه شوه نه تاسو دا وایئ چې الله پاک په دې باندې قادر نه دی چې د انسانان به دوباره راپورته کړي نه الله پاک خو په دې قادر دی بلا ولې نو انه بېشک هغه علی کل شیء قدیر په هر څیز باندې قادر دی ویوم ورز يعرض الذین چې پیش پکړی شي هغه کسان کفرو چې کافران دي علی النار په اور باندې دې به په اور پیش کړي شي یعنې جهنم ته به داخل کړی شي او صبر ته وایي الیس هذا بالحق آیا دا حق نه دی تاسو خو به دې کې شک کوو چې جهنم کم دی او جنت کم دی او تاسو به شک چې کله جهنم ته داخل شي بیا ورته وایي فرشتې به ورته څه وایي تاسو به دې شک کوو آیا دا حق نه دی قالوا نو وایي به دې بلا ولې نو وربنا او قسم دی په رب زمونږه په هغه وخت کې به بیا اقرار وکړي کاش چې په دې دنیا کې هغه اقرار کړی کاش په دغه دنیا کې هغه اقرار وکړي د دنیا دا ژوند هغه فاني ژوند دی او ډېر زر ختمېدونکی دی نن چې دی نه هغه یو سړی په دنیا کې موجود وي سبا نه چې دی نه هغه په خبر کې وي دغه ژوند د دې هېڅ بروسه نشته دی قال نو وویل الله پاک فذوقوا العذاب وسکئ عذاب بما په سبب د هغې کنتم تکفرون چې تاسو به کفر کوو فاصبر پس صبر کوه ای پیغمبره کما صبر اولو العزم لکه څرنګه چې صبر کړه اولو العزم من الرسل پیغمبرانو نه کوم اولو العزم پیغمبران یعنې پیغمبرانو هغوی چې څنګه د دغې کافرانو په تکالیفو باندې صبر کړی و هم ای پیغمبر صبر وکړه ایمان نه راوړي خفه کېږه ولا تستعجل لهم او دادې مه کوه په دې باندې چې عذاب دې راشي كأنهم يجد يوم يرون فهغه ورځ چې وبویني ما هغه یوعدون چې د دې سره وعده کولی شي لم یلبسوا نه دي کوی چې موږ وخت نه دی تېر کړی الا مگر ساعة من نهار څه ساعت د ورځې ګوره دې په دنیا کې هغه دا غوښتل چې د عذاب زر راوله کوم عذاب چې ته زموږ سره وعده کې هغه راوله کله چې دې آخرت ته لاړ شي نو د دې دوه تفسیرونه کوي دې به وایي چې لم یلبسوا الا ساعة من نهار موږ خو وخت نه تېر کړی مګر د ورځې یو ساعت یا خدا لکه نو چې کوم عذاب دی غوښتو او هغه عذاب په دې باندې څنګه راشي نو دې قولي چې نه راځي او چې کله پرې راغی نو دې دا مخکینۍ زندګي دې به وایي چې دا خو د ورځې لږ ساعت و که هغه سل کاله زر کاله ولې نه دې به وایي چې بس لږ ساعت و د سترګې مونږ به مثال وایو که مونږ اوس دلته ناست یو د چا به چې دی نه هغه 20 کاله عمر یې د چا به 30 کاله یې د چا به 50 کاله یې خو که مونږ په دې ځای کې سوچ وکړو دا مخکینۍ زندګي تېره شوه هلکه د سترګې راوړو
زه خو پې پوه هم نه شوم دا څنګه تېره شوه د سترګې رب دی خو کامیاب سړی هغه دی چې خپل آخرت له هغه تیاری ولري کامیاب سړی هغه دی نو د سترګې رب دی تېرېږي سړی پې پوه هم نه شي د دې باندې چې کله عذاب راشي دې به وایي چې مړه دا خو د ورځې یو ساعت و لږ ساعت زموږ ژوند و او ختم شو یا بل تفسیر علما ذکر کوي چې کله دې آخرت ته لاړ شي نو دې به د قبر دا زندګي دې به وایي چې دا خو لږ ساعت و حالانکې په قبر کې به د دې په زرګونو کلونه هغه شوي خو چې کله راپورته شي هلکه د قبر هغه زندګي خو انتهایي لږه وه دومره زر ختمه شوه اوس چې دی قیامت شو موږ راباس بلا هم دا رسول دی فهل یهلکو بس هلاک به نه کړی شي الا القوم الفاسقون مگر قوم نافرمانه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصلى الله على خير محمد وآله وصحبه أجمعين